وی که رواج نه جوړېدی که نه وی ما به دا خپل تره نه خښو ما به دی همداسې پرېښی و چې دی مارغانو وړی وی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا تره مبارک حضرت حمزه رضی الله عنه د احد په میدان کې شهید شو ښه ډېر مشهوره واقعه ده تاسو ته خبر یې د احد په دغه میدان کې چې کله حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو نو د سره ډېر بې انتها ظلم شوی قسم دې کتابونه چې وګورئ او دا حکایت صحابه وګورئ او دې ځای ته راشئ د حضرت حمزه صاحب د شهادت دا واقعه ګورئ بالکل ذهن کار نه کوي په تاریخ کې ناشنا ظلم دی مبارک او د چا تره دی عم الرجل سفن ابي تره خو د پلار په ځای باندې وي د رسول الله علیه السلام تره مبارک دی دومره ظلم چې دا پوزې دې پرې کړه غوږونه دې کټ کړي وو د سینه مبارکه یې وله شلولې وه زړه یې ترې راوښکې وو مسله چې موږ څه ته وایي مسله یو مړی کولی قتل کولی یو مسله کولی نو هم یې شهید کړی دی او هم یې دا پوزه غوږونه او دا زړه یې ترې راوښکې دی چې کله جنگ ختم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام په دې شهیدانو باندې ګرځېدل یو ځای کې وکتل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حمزه سے پروت ته ډېر زیات خفه شو ځکه دا پیغمبر علیه السلام ته ډېر ګران و او تره خو تره وي که نه وینه وي هډ وي او بیا د پیغمبر تره دی نو ډېر زیات غمجن شو ډېر سخت خفه شو خو ګڼ صحابه کرام نورم شهیدان شوي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهیدانو باندې ګرځېده خو چې دې تره ته به راورسېده نو ډېر نور به هم غمجن شو هسې هم په صحابو ډېر خفه وو غمجن وو څه زخمیان او څه پکې شهیدان او بیا نږدې کس خپل تره چې هغه ډېر مینه محبت یې ورسره نو هغه چې شهید ولیده بیا شهادت نه پس چې دا پوزه یې کټ وه او دا غوږونه مبارک یې کټ وو او دا سینه مبارک یې شلېدلې وه هغې نه یې دا زړه راوښکې نو ډېر زیات خفه شو وی که رواج نه جوړېدی که نه وی ما به دا خپل تره نه خښو ما به دی همداسې پرېښی و چې دی مارغانو وړی وی او د قیامت په ورځ د الله دربار کې ما ګواهي کړې وې چې الله زما خاندان زما تره ستا د دین دپاره دغه قرباني کړې وګوره را روان دي د مارغانو چجورو نه را روان دي در په مخ مبارکې پوزه نشته غوږونه یې کټ کړي وګوره الله په سینه کې هغه زړه نشته داسې انداز کې د الله دربار کې پیش شي خو خلک به بیا د دې نه یو رواج جوړ کړي بیا به څوک خپل مړي نه خښوي نو په دې وجه باندې خښو ډېر خفه و ډېر غمجن و کتابونو لیکلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرمالی په دې کې یوه زنانه را روانه وه یارونو زنانه څوک وه صحابیه څوک وه دا حضرت صفیه رضی الله عنها وه دا د حضرت حمزه صاحب خپله سکه خور وه را روانه وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت زبیر رضی الله عنه ته وی زبیر وی دا زنانه را روانه ده او دا منع که چې ور نشي دا خو رور دی حضرت حمزه صاحب رور دی او که په دې حال کې ولیده یا خو شهید شوی دی بلې په مخ باندې پوزه نشته پوزه یې کټ کړې ده پرې کړې ده بل غوږونه مبارکې نشته اندامونه یې کټ کړي دي نو دا خو زنانه ذات دی هسې نه ډېره خفه شي بیا برداشت ونه کړي نو زبیر صاحب وایي زه ورغلم خپلې مور ته مې وې چې رسول الله علیه السلام اجازت نه کوي تاسو خواله مه ورځئ صفیه رضی الله عنها وایي د خپل بچي ته زبیر صاحب ته وایي زه خبر شوی یم چې زما د رور غوږونه کټ کړي دي زه په دې خبر شوی زما د رور نه پوزه هم کټ کړې ده زما د رور نه اندامونه هم کټ کړي دي زما د رور سینې شلولې ده زړې ترې راوښکې دی ای بچیه پیغمبر علیه السلام نه خیر د اجازت وغواړه زه به د خپل رور ملاقات وکړم د خپل رور جسد مبارک به ووینم خیر دی زه به صبر کوم زه خوشحاله یم دا شهادت لوی مقام دی لویه مرتبه ده خیر دی زه به لاړه شم ما ته د اجازت وکړي زبیر صاحب وایي زه رالم ما رسول الله علیه السلام ته ووی د الله رسوله زما مور خو داسې وایي چې ما د خپل رور ته ورپرېږدی چې یو نظر یې ووینم او خیر دی زه به صبر وکړم
پیغمبر علیه السلام وایي چې ښه صبر کوي نو ورد شي. دا مبارک راله او د خپل ورور ته ودرېده. څه بهادره بیبي وه چې ودرېده، مبارکي ورکړه، دعا یې وکړه، انا لله و انا الیه راجعون یې ووي، او هغه دپاره د درجاتو د مرتبې دعا وکړه. او بیا 2 څادرې یې راوړي دي. ښه وایي زه د خپل ورور د شهادت نه خبره شوم چې زما ورور د احد په میدان شهید دی، نو 2 څادرې مې راوړي، دا به زما د ورور کفن وي. چې څادرې راوړې، زبیر صاحب وایي زما مور صفیې بیبي څادرې راواغستې چې د دې نه به وله کفن ورکوي. وایي چې موږ حضرت حمزه صاحب باندې هغه څادرې اچولې. وایي د حضرت حمزه صاحب په خوا کې یو بل صحابي دی حضرت سهیل انصاري رضی الله عنه، وایي هغه هم شهید شوی دی او د هغه سره هم دقه عمل کړی و، پوزې یې پرې کړې وه، غوږونه یې پرې کړي وو، د هغه اندامونه یې کټ کړي وو دې ظالمانو. نو وایي موږ وایي چې دا خو ډېره بې انصافي ده چې دا 2 څادرونه موږ په حضرت حمزه باندې اچو رضي الله عنه، او دې خوا یو انصاري صحابي دی هغه بغیر کفنه ښخېږي. داسې خو نه ده پکار. نو وایي موږ وایي چې دا یو څادر به راولو په دې سهیل انصاري صاحب باندې به واچو، او دا بل څادر به په حضرت حمزه رضي الله عنه باندې واچو. نو چې کله موږ څادرې راواغستې نو په هغه څادرو کې یو څادر اوږد دی یو لنډ دی. بیا حیران شو چې اوس څه وکړو. نو بیا هم خسڼی واچو. ښه اوراندازي چې موږ څه ته وایو، خسڼی واچو، یو دا اوږد څادر یو لنډ. نو هغه اوږد څادر دا د حضرت سهیل رضی الله عنه راوخته، هغه لنډ چې کوم څادر دا د حضرت حمزه صاحب راوخته. نو هغه اوږد څادر خو موږ ورکه سهیل رضی الله عنه دپاره، او کوم چې لنډ څادر هغه هم راواغسته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغه نیازبین تره حضرت حمزه رضی الله عنه باندې هم د پاسه خور که. وایي چې کله هم د حمزه صاحب د پاسه څادر خور که نو یا څادر لنډ و چې سر ته به هم کو نو خپې مبارکې به ښکارېدې، او چې خپو ته به هم کو نو سر به ښکارېده. وایي بیا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه د الله رسوله څه چل وکړو. رسول الله علیه السلام مبارک وفرمایل وایي دا څادر سر طرف ته کوي، خپې خیر دی که ښکاري، دا پاڼې ماڼې واښه وغیره دا وله په خپو باندې واچوئ. دا د 2 جهانو د سردار مبارک تره دی مسلمانانو، سید الشهدا دی، د ټولو شهیدانو سردار دی، عم النبی دی، رسول الله علیه السلام تره مبارک دی. لیکن د شهادت دا حال دی چې د کفن په وخت کې د هغه د بدن پوره کپړه نه میلاویږي، هغه کم معمولی او څادر دی سر ته یې که او خپو باندې وله دغه واچولې. دا د صحابیو حالو. ګوره دې خوا تره شهید دی، زبیر صاحب چې کوم دی ولاړ دی، دا د زبیر صاحب ماما دی. صفیه رضی الله عنها دا د حمزه صاحب خور وه، او دا زبیر صاحب یې خوری و. د خور زوی ولاړ دی، خور یې 2 څادرونه راوړي دي، لیکن دغه وخت کې حضرت سهیل انصاري له یو څادر ورکوي، اوږد څادر ورکوي. خیر دی که زما ماما صفیه رضی الله عنها وی خیر دی که زما رور. پیغمبر علیه السلام فرمای خیر دی که زما تره په هغه یو څادر کې او په هغه لنډي څادر کې دفن شي، خو چې بل مسلمان بل صحابي ته کفن میلاو شي بغیر د کفن نه ښخ نه شي. مسلمانانو دې نه عبرت والئ، د خپل گاوند د خپل مسلمانانو خیال ساتئ. دا د مسلمان په مسلمان حقونه دي، د جنازه کول، د بیمار پرسی کول، د تدفین کول، د خخول. داسې مه کوه چې ځان له ښه ځای خوښئ، ځان له ښه کفن خوښئ، ځان له ډېر ختمونه او دعاګانې او خیراتونه خوښئ، او بل مسلمان چې وفات شي بیا قبر د پاره هم د هغه ځای نه وي، بیا د هغه د کفن انتظام هم نه وي، او بیا هغه په دعا کې هم څوک نه وي ناست.